الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادي وشعبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانانو، عزتمندو، سپینګیرو، علماء کرام او محترمو کلیوالو، تیر جمعه بیان په دې خبرو وسو چې د اسلام د کال اوله میاشت چې محرم ورته ویل کېږي د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وینو باندې رنګ و. بیا د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له دور نه راونسه تر دا اوسه پورې شهادتونه کېږي. په دغه میاشت کې هم کېږي. اوس هم په دغه میاشت کې زموږ په وطن کې ډېر مجاهدین فدایانو خپل وینې تویې کړې، الله ته قربانیانې پیش کړي. نو الحمدلله دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دور نه تر اوسه را روان ده. نو تېره جمعه موضوع همدا وله چې د اسلام د کال اوله میاشت هغه په وینو باندې د شهیدانو په وینو باندې سور دی، د شهیدانو په وینو باندې رنګ سوې ورځ ده. نن 8 محرم الحرام ده. 3 ورځې بعد به 10 محرم وي. دا یو ډېره مقدسه ورځ ده. هسې خو الله تبارک وتعالی د کال 12 میاشتې، بیا په 12 میاشتې کې د هرې میاشت 13 ورځې، دا ټول الله تعالی پیدا کړي. د دې ټولو خالق الله تعالی ده. لیکن د الله تعالی حکمت ته الله تعالی بعضو ورځو ته فضیلت ورکړي، بعض شپې د بعضو نه افضلې کړي وي. په هغو ورځو کې یوه مقدسه او د فضیلت ورځ هغه د عاشورا ورځ ده، 10 د محرم. په قرآن کې هم دغه میاشت ته اشهر حرم ویل شوي، یعنی هغه میاشتې په کال کې چې حرمت والا میاشتې دي، عظمت والا دي. الله تعالی عظمت ورکړی هغه میاشتو ته، هغه 4 دي. نو په هغه 4 کې و محرم الحرام هم ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د دې وضاحت کړی. بخاری شریف کې هم دا روایت موجود ده، په مسلم شریف کې هم موجود ده چې 4 میاشتې د حرمت او د عزت والا دي. په هغه کې یو ذوالقعده ده، یو ذوالحجه ده، او 3مه میاشت د هغه محرم ده، 4مه د رجب میاشت ده. نو په دغو 4 کې یو د حرمت او د عزت والا میاشت هغه محرم هم ده. بیا په دې محرم کې هر ورځ فضیلت والا ده، خو تر ټولو زیات فضیلت والا ورځ هغه د عاشورا ورځ ده، 10 محرم الحرام ده. په احادیث کې هم د دې ورځې ډېر فضیلت راغلی. بعضې خلک وایي دا ګمان کوي چې د عاشورا ورځ په دې وجه فضیلت لري چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسیح
سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ شهید شوی ده. دا خبره صحیح نه ده. شهادت په دې ورځ شوی، لیکن دا ورځ د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه مخکې هم مقدس ورځ ولا. داغه نه مخکې هم الله تعالی دې ته عزت ورکړی و. په زمانه جاهلیت کې به هم قریشو د دې ورځ ډېر تعظیم کاوه. چې کله به د عاشورا ورځ راغله نو قریشو به کعبة المشرفه ته غلاف راغوسته. بیا په دې ورځ په باره کې ډېر تاریخي روایت موجود دي، بعضې ضعیف دي، بعضې په روایتو کې سته، بعضې نسته، لیکن تاریخ راخیستی دي. بخاری و مسلم کې یو روایت ده، سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روزې په باره کې چې ډېر اهتمام کاوه هغه دوه قسمه روزې وي، یو د رمضان مبارک د میاشتې روزې او یو د عاشورا د ورځې روزه. د عاشورا د ورځې روزې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اهتمام کاوه. خپل صحابه ته به هم حکم کاوه چې د روزه ونیسئ. چې کله روزه نه وه فرضوي مخکې په مسلمانانو باندې د عاشورا د ورځې روزه فرض وله. بیا چې کله الله تعالی د رمضان المبارک د میاشتې روزې فرض کړلې نو بیا د عاشورا د ورځې فرضیت شرعا منسوخ شو، لیکن سنیت تر اوسه پورې برقراره ده. اوس هم د عاشورا په ورځ باندې روزه نیول مستحب کار ده، سنت کار ده، ډېر ثوابونه لري. سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، الترغیب و ترهیب کې دا روایت موجود ده، وایي د محرم د میاشتې یوه روزه داسې ده لکه 13 ورځې روزې نیول، یعنی یوه روزه د 13 روزو په برابر ثواب لري. نو نتیجه یې دا راوځي که څوک د محرم 13 روزې ونیسي دا د ټولې میاشتې، دا داسې ده لکه ټول کال چې د روزې نیولي، دومره فضیلت لري. سیدنا ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی ده، دا فرمایي وی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم او فرمایل چې زه د امید لرم هر هغه کس چې د عاشورا د ورځې روزه ونیسي نو الله تعالی به د مخکنی یو کال ټول ګناهونه ورمعاف کړي. چې کوم صغیر ګناهونه دي دا به الله تعالی ټول ورمعاف کړي، ځکه د کبیره دپاره توبه شرط. دا په مسلم شریف کې دا روایت راغلی او په ابن ماجه کې داسې الفاظ هم شته، والسنة التي بعدها، و د یو کال پس ګناهونه به هم الله تعالی ورمعاف کړي. د عاشورا د ورځې روزه دومره فضیلت لري، دومره مقدسه ورځ ده. الله تعالی دې ورځې ته دا فضیلت ولې ورکړی؟ په دې کې د موږ لیدلو ضرورت نشته. د دې حکمت علم صرف الله تعالی ته ده چې دا ورځې ته الله تعالی دومره فضیلت ولې ورکړی ده. حضرت علی کرم الله وجهه ناسته، یو سړی راغی، یا علی د روزې د مبارکې میاشت د رمضان المبارک کې میاشت د روزې نه علاوه کومه روزه ډېر فضیلت لري؟ سیدنا علی کرم الله وجهه په جواب کې ورته فرمایل و یو وخت موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ناستو، همدارنګه یو سړی راغی سوال یې وکړو چې یا رسول الله د رمضان مبارک د میاشتې نه علاوه کوم روزه نیول پکار ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایل وای د روزې د رمضان مبارک د میاشتې نه علاوه که چیرې ته روزه نیول غواړې فصوم المحرم، نو د محرم د میاشتې روزې ونیسه، ځکه چې دا په دغه میاشت کې یوه داسې ورځ شته چې الله تعالی په هغه ورځ باندې د یو قوم توبه قبوله کړله او آینده به هم الله تعالی په دغه ورځ باندې د یو قوم توبه قبلوي. دغه میاشت او بیا خاص کر د محرم لسمه ورځ د عاشورا ورځ دا ډېر فضیلت لري. باید موږ مسلمانان د دغه ورځې د فضیلت نه محرومه نه سو،
او په دې ورځ کې به موږ څه کوو؟ هغه څه به کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، د صحابه کرامو نه ثابت دي، هغه روزه نیول دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د عاشورې د ورځې روزه نیوله، صحابه او به هم نیوله. چې کله فرضیت منسوخ سو د هغه نه بعد به هم د روزه په اهتمام سره نیوله. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه المنوره ته هجرت وکړ، هلته هم د روزه نیوله. په آخر وخت کې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، یهودیان هم دغه ورځ روزه نیسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي که چیرې زه روان کال ژوندی وم نو زه به له دې سره بله روزه هم میلاو کړم. یعنې لسمه روزه خو نیسو، بهتره دا ده چې نهمه روزه هم ورسره میلاو کړو، 2 روزې به مسلمانان نیسي. وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په عبادت کې هم د یهودو سره مشابهت نه ده خوښ کړی، حالانکه د لسمې ورځې روزه دا یو عظیم عبادت ده. یهودیان هم په دې ورځ روزه نیسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خوښ نه کړ چې په عبادت کې هم د یهودو سره مشابهت راسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خواهش وکړ که چېرته زه روان کال ژوندی وم زه به د لسم د محرم د روزې سره یو بله روزه هم میلاومه. نو فقها لیکي چې بهترینه روزه د نهمې او د لسمې ورځ ده. نهمه به روزه نیسي او لسمه به نیسي. که چا نهمه ونه نیوله د یو مجبوري له وجې نو هغه د لسمې سره یو لسمه ورځ میلاو کړي، روزه دې ونیسي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهش و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد صحابه کرام هم په دې سره په پابندي سره د روزه نیولې ډېر اهتمام یې کړی ده. په دغه ورځ باندې ډېر تاریخي واقعات هم په دنیا کې پیښ شوي دي. تاریخ کې لیکي وایي الله تعالی اسمانونه او ځمکې د عاشورا په ورځ باندې پیدا کړي دي. دې ورځ ته الله تعالی ولې فضیلت ورکړی د دې علم صرف الله ته ده، خو ډېر یو عظیم واقعات په دې ورځ کې پیښ شوي دي چې بعضې له احادیثو نه ثابت دي او بعضې د تاریخي او اسرائیلي روایتو نه ثابت دي. د عاشورې په ورځ باندې الله تعالی قلم هم پیدا کړی ده. چې کله قلم پیدا کړ دا د عاشورا ورځ وله. بیا چې کله الله تعالی سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړ دا هم د عاشورا ورځ وله. د محرم الحرام لسمه ورځ وله سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړ. بیا چې کله سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام په جنت کې وو نو الله تعالی د ونې میوې نه خوړلو نه منع کړی و، خو چې کله هغه دانه وخوړله زیات اکثر روایت دا وایي، مشهور روایت چې د غنمو دانه والا نو دی له جنت نه راوایستل شو. چونکې موضوع مې دا نه ده، زه اصل موضوع ته زر ځان رسو. نو بیا الله تبارک و تعالی ته ډېر فریادونه وکړل چې زما دغه لغزش را معاف کړي. ګناه خو نه ورته ویل کېږي، لغزش ورته ویل کېږي، ځکه چې انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات له ګناهونو نه پاک دي، هغه معصومین عن الخطا دي. یعنی له ګناهونو نه انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات محفوظ دي. یو معمولی لغزش ورنه وسو. ډېر وخت الله تبارک و تعالی ته فریاد وکړ. نو چې کله الله تعالی توبه قبول کړله هغه د عاشورا ورځ وله. سیدنا ادریس علیه الصلاة والسلام د الله تعالی اسمانو ته پورته کړی، جنت ته بوت. مجمع الزوائد کې یو روایت راځي، اگرچه ضعیف روایت ده، وی كان إدريس عليه السلام صديقا لملك الموت فسأله أن يريه الجنة والنار فصعد إدريس. مجمع الزوائد. وإدريس عليه الصلاة والسلام د ملک الموت سره انډیوالي وله. نو یو ورځ ورته ویل چې ما ته جنت او دوزخ راوښیه. دارنګه بیا د فرشتې د ادریس علیه الصلاة والسلام اسمانو ته پورته کړ. په کومه ورځ چې ادریس علیه الصلاة والسلام اسمانو ته پورته کړ دا ورځ د عاشورا ورځ وله. د هغه نه بعد سیدنا نوح علیه الصلاة والسلام دور چې کله راغی، په قرآن کریم کې په صراحت سره موجود دی چې نیم سوه کاله
سیدنا نوح علیه السلام خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړ. 40 کسانو په ده باندې ایمان راوړ. چې کله د نور قوم د ایمان نه دی مایوسه سو، نو بیا الله تبارک وتعالی ورته ویل چې ته کشتۍ جوړه کړه. دا ډېره یو تفصیلي قصه ده. واصنع الفلک باعیننا، کشتۍ جوړه کړه. بیا کشتۍ جوړه کړله، په ده کې د حیوانانو هم یوه جوړه ورپورته کړه کشتۍ ته. او چې کوم مسلمانان د ده سره ایمان یې راوړی په ده باندې، دا 80 کسان دا هم په کشتۍ کې سپاره کړه. بیا یو طوفان راغی، سیلابونه راغلل، مځکې مو اوبه راوتلې، له اسمان هم راورېدلې. 6 میاشتې دا کشتۍ د اوبو په سر وله، ټوله دنیا په اوبو کې غرقه وله. چې کومه ورځ دا کشتۍ بیرته راکته سوله، اوبه وچې سولې، او په جودي نامه غره باندې دا کشتۍ ودرېدله. واستوت علی الجودي، په 12مه سپاره کې د دې تذکره موجود ده. دا ورځ د عاشورا ورځ وله. په کومه ورځ چې دا کشتۍ ودرېده، وچې سوله دنیا، اوبه مځکې بیرته کش کړلې او کشتۍ ودرېده په جودي غره باندې. دا ورځ د عاشورا وله. هر هغه وخت چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته وراچاو، واقع ډېره مشهوره ده. بیا الله تعالی دا اور ورته ګلو ګلزار کړ، اور ورته یخ کړ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. مؤرخین لیکي چې دا ورځ د عاشورا وله. د عاشورې په ورځ باندې الله تعالی په ابراهیم علیه السلام باندې هغه غټ اور چې په سر به مرغۍ هم سمه نسوه تېرېدلی، الله تعالی دغه اور سیدنا ابراهیم علیه السلام ته خپل خلیل ته ګلو ګلزار وګرځاو. بیا د عاشورې په ورځ باندې د سیدنا اسماعیل علیه السلام پیدایش هم سوی ده. کوم ورځ چې سیدنا اسماعیل علیه السلام پیدا سو، مؤرخین لیکي چې دا هم د عاشورا ورځ وله. همدارنګه سیدنا یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ، 2 کاله دی په جیل کې پروت. کوم ورځ چې دی له جیله را خلاص سو او ده ته د مصر باچایي میلاو سوه، مؤرخین لیکلي چې دا ورځ د عاشورا وله. نو سیدنا یوسف علیه السلام باچاو، واقع ډیره تفصیلی ده. غله، دا غنم، خوراکه دا به یې تقسیموله. نو یو څو وخته بعد به دا ورونه هم ورته راتله. ده خو ورونه پېژانده، خو ورونه دی نه پېژانده. بیا چې کله د دوی تعارف سره وسو او سیدنا یعقوب علیه السلام بیا راغی مصر ته، په کومه ورځ چې د سیدنا یعقوب علیه السلام ملاقات له خپل زوی سره، یعنی د سیدنا یوسف علیه السلام سره وسو، 40 کاله بعد دا ملاقات وسو، دا ورځ د عاشورا وله. د عاشورا ورځ و د محرم 10مه ورځ وله چې د سیدنا یعقوب علیه السلام 40 کاله فریاد کړی وله. ډېره فریاد یې د سترګو بینایي هم ختمه سوې وله. وبیضت عیناه من الحزن وهو کظیم، 14مه سپاره کې موجود ده. نو دغه ورځ د عاشورا ورځ وله. بیا هغه وخت چې کله یونس علیه السلام 11مه سپاره او 23مه سپاره کې دا تذکره موجود ده، خپل قوم ته دعوت ورکړه او له قوم نه مایوسه سو، ایمان یې نه راوړ. نو الله تعالی وعده وکړله چې زه به په دوی عذاب راولم. نو یونس علیه السلام ته د الله له طرف نه لا تر اوسه حکم نه میلاو سوی چې ته به چېرته ځې. دی مخکې روان سو، له دې قوم نه وته. بیا په کشتۍ کې سپور، بیا دی سمندر ته یې وراچاو، بیا هلته ماهي وخوړه، د ماهي په نس کې و. 40 شپې یونس علیه السلام د ماهي په نس کې و. هلته الله تبارک وتعالی ته فریاد کاوه. کوم ورځ چې الله تعالی دی د ماهي له نس نه راویسته، دا د عاشورا ورځ وله. 23مه سپاره کې سورة الصافات کې موجود دی. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. چې کله یونس علیه السلام د ماهي نس ته لاړ، نو ده الله ته فریاد شروع کړ: لا اله الا الله انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله تعالی فرمایي که چیرې وای ده زما تسبیح نو بیان کړی د ماهي په نس کې،
تر ورځ تر قیامته به دی د مایې په نس کې. نو چې په کومه ورځ له دغو تورو تیارونه سیدنا یونس علیه الصلاة والسلام الله تعالی راوایست را خلاص یې کړ، دا ورځ د عاشورا ورځ وله. هغه وخت چې عیسی علیه الصلاة والسلام ته د روم فوجیان راغله، دی یې پانسی کوو او الله تبارک وتعالی عیسی علیه الصلاة والسلام اسمانو ته پورته کړ، دا ورځ وایي د عاشورا ورځ وله. کومه ورځ چې د سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام پیدایش توسو، دا ورځ هم مورخین لیکي وایي د عاشورا ورځ وله. بیا چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نکاح وسوه د سیدتنا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره، مؤرخین او سیرت دا خبره نقلی چې دا هم د عاشورا ورځ وله. یعنی دغه ورځ ډیر لوی مقدسه ورځ ده، ډیر یو عظیم فضیلت لري. الله تعالی دې ورځې ته ډیر لوی فضیلت ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر فضیلتونه بیان کړي. په دې ورځ باندې دغسې لوی تاریخي واقعات هم پیښې شوي دي او په دې امت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمسی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هم په دې ورځ باندې شهید شوی ده. دا د دوی یو نور فضیلت ته چې الله تعالی ورته نصیب کړ. نو خلاصه یې دا هم شوله چې لسم محرم یعنې د عاشورا او د ورځې فضیلت دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه له وجې نه ده د شهادت، بلکې د ده د شهادت نه مخکې هم دا ورځ الله تعالی یو عظیم ورځ ګرځولې او دې ورځې ته لوی فضیلت ورکړی. نو بیرته راځم خپلې خبرې ته. موږ به په دغو ورځو کې څه کوو؟ یو خبره دا ده چې روزې به نیسو. څو روزې به نیسو؟ دوه. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه روزه نیوله، بیا وفرمایل چې صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله یوما او بعده یوما، وایي تاسې د عاشورا د ورځې روژه ونیسئ او په دې کې د یهودیانو سره مخالفت وکړئ، یا یوه ورځ مخکې روژه ونیسئ یا یوه ورځ بعد کې روژه ونیسئ. مسند احمد کې دا روایت موجود ده. یا به نهمه او لسمه روژه نیسئ. لسمه ضروري ده، مثلا لسمه به پکې نمه به ورسره میلاوي او که چیرې نمه روژه ورسره میلاو نه کړله نو بیا به د لسمې سره یو لسمې روژه تاسې میلاوي، دا دوه ورځې به روژې نیسئ. نور په دې کې شرعاً کوم شیان نه دی ثابت. یو روایت کې راځي، هغه هم ضعیف روایت ده، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې د عاشورا په ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې، خپل اولاد بچیان یا چوکیدار یې د کور د کلي په ملازمانو باندې د رزق وسعت کوي، په دغه ورځ لږ شیان ورته پاخه کړي، نو الله تعالی به ټول کال د ده په رزق کې وسعت پیدا کړي. دغه روایت څه نه څه ثابت ته او وضاحت شته په کتابونو کې د دې روایت ثبوت شته، لیکن ضعیف روایت ده. نو دوه کاره یو به په خپل اولاد باندې وسعت رزق او بل دوه ورځې روزې. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د دې ورځې نه موږ استفاده وکړو او قیمتي وکړو. ګورې الله تبارک وتعالی په هغه آیت کې مخکې دا وایي چې تاسې په دې ورځو کې، په دغه میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلمونه مه کوئ، یعنی په دغه مقدسو میاشتو کې ګناهونه مه کوئ، له ګناهونو نه به ځان ساتئ. دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی دې موږ ته په دغه ورځ کې د نیکو اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله دغه مبارکه میاشت تا په موږ باندې راوصله. یا الله د دې قدر کولو توفیق موږ ته را نصیب کړي. یا الله د دې میاشتې هر ورځ، هر ساعت، هر سکند کې الله موږ ته توفیق راکړي چې ستا په عبادت کې تېرې سي. یا الله بالخصوص دې دغه دوه روزو توفیق ټولو مسلمانانو ته موږ ته را نصیب کړي. یا الله په ټولو مسلمانانو باندې خپل فضل و کرم وکړي. یا الله د دې مبارکې میاشت مبارکت سره په وطن کې سوله راولې. یا الله یو ځل بیا اسلامي امارت راولې. یا الله یو ځل بیا اسلامي امارت راولې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.